दर्दत वतले लज़ग़म नूरन कीगी ओ दर्दत वतले लज़ग़म नूरन कीगी चगे चगे ओ चगे बखिर वहम गम नूरन की चगे बाखिर वहम गम नूरन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़दरमनो कतुनको पखोक वतन पाकिस्तान के लकव दासे माशुमान दि चागी तम स्ट्रीट चिल्ड्रन वायु यानी दलार कुसो माशुमान दाहा माशुमान दि पोटल के कार कई दुकानों के कार कई या तासो गोरे च हर तासो पास मुख्तलिफ डस्टबिनों के हम दा वाड़ख कारी दाहा वाड़ी दी छे तासो पता जम द गरीबे वतन दे او دا بهر یا خو مزدوري کوي یا چا سره کار کوي یقینا چې واړه ماشومان دي د کور بار کیږي بیا سره مختلف خطرې هم وي ماشوم هلته محفوظ دي چرته چې پلار دی مشر دی کور دی قام دی قبيله دی خپل مالت کې نو محفوظ وي خو تاسو اکثر ګورئ چې په پبلک سکولونو کې سار منګور کنه والدین راشي بچیان پری دی بیا وتا چې کله چټي ټیم هم متسوک مشر کشر یا پلار ولاړی ماشومان اخلي دا یو احساس د ذمہواری چې کم والدین سره دا احساس وي بچي محفوظ هم وي قدرمنو د ماشومان حواله سره په خوګ وطن کې ډیر داسې واقعیات دي چې هغه او تسلسل د روان دي په دې کې چې کم دا بیا نوې کم چایلډ اکټ راغی دغه د عملي کېدو هم ضرورت زکه پېښ شو چې د ماشومان حواله سره چې کم د تشدد واقعیات یا نور چې قسمه سنگین قسمه جرمونو هغه زیاتېدل قدرمنو نن هم یو داسې قصه یو داسې واقعیا چې زموږ مخامخ رااله په دې پروګرام کې هم کوشش داده چې څه قسمه واقعیات دي چې د دې وړو سره کېږي د دې بندیز بس څنګه کېږي بهرحال په دې په پروګرام کې هم د دوی سره خبره تر کوم مجرم هم ولاړ دي او ډېر ښاغلي عرفان صاحب په کوړی تانه کې د خپل مرګرو سره هم ولاړ دي دوی سره سو خبر کو عرفان صاحب ډېر مننه ډېر شکریا څنګه چې د پروګرام په سٹارټ کې ما خبر وکړه چې د ماشومانو خلاف جرایم دا زیاتی دا منګورو بیا په خوب وطن کې ډېر زیاتی بیا چونکه زموږ صوبه غریب هم ده په دې کې اکثر واړه چې د منګورو کنیم سکول ته ځي نو نیم بکار لذي کوالدین ته چې د کور کې کینو ناغه یاره سبق د غریبې وطن دا بچی مر سره لاس خار بهرال دا خو بل موضوع ده خو دې سره ریلیټډ چې دا اوس کم جرم وشو او دا سړی پکې گرفتار شو په دې باندې لګشان لګرانا وا چې زموږ د کوتون کې خبر شي چې دې پسې کې غیر شو هغه واقعیا سوا د ماشومان حواله سره چې دینن په اتکړو کې دیږي بسم الله الرحمن الرحیم یوسف جان صاحب تاسو ډیره مهرباني چې تاسو دلته رااله موږ سره خپل وخت شیر کو دا یو داسې انسان دی چې د ماشومانو نه د فحش بے پردې ویډیو جوړ کی او یا د تصویرانو باسي کپړې تلر کی او دغه کمزوري ځان سره په خپل موبایل کې عادت په ګیلری کې نه د ځان مطلب مسنجر یا داسې واتس اپ هغه نه یو بل ته شیر کی چې ځا سره سیب پرته دنه هغه ویډیوز جی وایرل شوي او غزمو ډي پی او سیب تور سي ډي پی او سیب مو ته انفارمیشن راکړي چې دا سړی د نیول ضروری دي دا یو داسې درنده دی چې د په معاشره کې ډیر زیات لوی ناسور دی نو موږ خپل ټیم جوړ کو د موږ په داسې ټیکنیک باندې ورسېدو او د مونږ د موبایل ریکور کو چې هغه موبایل مونږ چک کو نو واقعي د کې د کلی د ماشومانو ویډیوز د غوي پاش تصویران کپړې تل کړي مطلب لس دولس ماشومان داسې دي سیوا دي بلکې چې دغه نه کپړې ویډیوز بدکاری دغه ویډیوز هغه موجود دي او هغه د کړي دي او د مونږ نیولې موبایل مو ریکور کړي مونږ هغه کې ډي پی پی سیب نارای غسته دا په چایلډ پروټیکشن ایکټ کې پاغي باندې مونږ پرچور کړي د په د باندې او د مونږ نیولې د تاسو مخې ته ولاړ عرفان صاحب تاسو کوم چې دا کم ماشومان سره دا کار کړی دی دا کوم تصویرونه تاسو یاد کړل او چې کوم حرکت د کړی یا هم زما د نظر را لډ افسوس خبره د شیر کولې د سر شمنه افغان لراشي څوک د خپل بچو سره د چرته برداشت کولی شي عرفان صاحب دا تاسو کوم چې دا واړه دا سټریټ چلډرنو د سکول ولا ماشومانو د مالت ماشومانو نن سبا خو چې تاسو ته پته د سکولونو او مدرسې داسې بندي دي خدا د کلی د سټریټ واړو د خپل محلي او د رشتہ دار د سم کلی کې چې کم د کلی واړی دغه واړو جی او جی د ویډیو جوړولو مقصد سو مطلب دا کار ولې کاو شاته پس منظر سره دی دا بیا وایرل کوي چا سره شریکي یا دا غینه سره ډیماند کوي د شاته دی پس منظر سي زما خو دا خیال دی د ما تاسو کو دا ویډیوز او دا تصویران دغه یو کمزوري راګيري او غیا د بد پیلې د لپاره بیا استعمالي یا مختلف د سوچ کې دی شي په مختلف ټایم کې چې د سوچته خو دغه ټایم کې ماته دا ښکاری چې دغه سوچ کوي چې دا ماشومان دی د بدکارۍ د لپاره د بلیک میلینګ د لپاره دا ویډیوز جوړي او د تصویران ځان سره سیف کوي صحیح عرفان صاحب اخري تاسو کوم چې دغه تصاویر دغه ماشومانو
والدینو سره تاسو شریک کې د هغې جذبات احساسات پاس سوي یره چې موږ ډېر کوشش کړی چې موږ دغه دا خبره بس ګټه پې کېدو چې دا نور د دې دښمنۍ جوړې نه شي د دې نورې مسلې جوړې نه شي خو هغوی به خامخا یو خپل بچي ته سړی سوچ وکړي نو زه یم چې د په وینو به هم رضا نه شي چې یاره دا خو زما بچی دی د سره کار څه و چې د جامې ویستې یا به یې پردګي وکړه یا د هغه عزت یې خراب کړ نو زه یم چې څه ویم جي که دې څوک ماف کړي په دغه طریقه باندې په دې خبره دې څه وایي جي په خپل جرم کې دی خو جي وایي چې به زه ما نه څه شوي زه په خپل کړو باندې ډېر پښیمانه یم او آینده لپاره به داسې نه کېږي ما زه دې پرې وځم د جیل نه یا پولیس نه نو زه به آینده لپاره داسې حرکت نه کوم آیو صاحب تاسو پکې انویسټیګیشن کړی یو خبره پکې تاسو زیاتول غواړئ جي په دې خپل تفتیش دغه صورتحال چې صاحب چې سوی هم دغه صورتحال ایکچوال صورتحال هم دغه دی د ویډیو تعداد به تقریبا څومره یو تصویرونه تقریبا 14-15 اندازه جی او جی ډېره مننه ډېره شکریه قدرمنو وړه غونډه کې دماغ لو بیا د سره خبرې کوم جي अल्सोदिया वॉशिंग पाउडर अपने नए और ताकतवर फार्मूले की वजह से कपड़ों में लाए चमकदार सफाई रंगदार कपड़ों की हिफाजत और खुशबूदार सफाई के लिए कैमल ब्रांड अल्सोदिया वॉशिंग पाउडर ही इस्तेमाल करें। असली अल्सोदिया वॉशिंग पाउडर की पहचान अल हुसैन सोप एंड केमिकल फैक्ट्री और मोबाइल नंबर देकर खरीदें। तैयार करदा अल हुसैन सोप एंड केमिकल इंडस्ट्री काटलंग जिला मर्दान। د احساس او د درد نه خالی خلک به د بل د اولاد څه فکر او څه سوچ وکړي دته چې ګورم د خو بچیان شته خو به دا یو مرض دی یو لعنت دی زه به دا یو وزار دی چې چا پسې شو بیا خدای پاک په داسې ځای کې ودرې سړی یو قتل وکړي د هغې دپاره هم ډېر جوازونه خو په دې کاتو کې چې ته د کلي واړو ماشومان سره داسې قسمه حرکات کې او بیا د هغې ویډیوګانې جوړې نو دا ګوره دا څومره ده تکلیف دی مرحله دا غ والدینو د پاره هم او بیا یقینا چې دا وخت د پر کم حالت کې ولاړ دي ما د پولیس ډپارټمنټ ته یو دا گزارش هم کو خدای دې دوی سره ډیر زیات کو کیو د دیم دا خواهش چې دی ویره مخ ولا پټ کایو ما وی ولې نو دوی وی چې نه پرې چې د بهر جون خو خپاتې شي کنه دا ډپارټمنټ هم چې دل تراشي د موجم داغه د عزت داغه د حرمت څومره خیال ساتي دویم وي او زم دې سره پدې کې ملاتړی کوم ما وی بالکل یو ماسک ته واچوي چې هغه پروګرام کله وچلی نو کم از کم 22 سال د ایج دی د چې بهر کم ماشومان تباہ برباد کړل دغه ژوندونه تباہ کړل نو پکار دي چې د مخم ټول دنیا کتلې وي خو بس دنه یو شی وی کنه منګ وځوان دی 22 سال ایج دی پرې د چې خو ژوند تیر کی نو دا د طبيعه یو مکمل او شو ډیر مرګري په پدې کې تاسو زموږ سره اختلاف هم کې چې مخې راخاره کې چې دنیا وویني خدا موقع ولم باغ پولیس ډپارټمنټ ورکړي چې د کار همداري چې د مجرم اصلاح دی وشي د نوم تاسو د نکوم نه او چې په خله ترور وایم نو داسې ګرانه غونډه کې راته خو بیا زمون کشره او زمون روري کار دې بد کړی دی خراب دې کړی دی دا واړه ماشومان دا تر پیدا کېده کم زینو دا چل دا چا خولې دی چې ته بر دې ویډیو کې بیا به دا قسم قصې خطرې کې سرجی بس زه پوهېدم نه او بس ما به راوستل او ما به دغه شان د فحاش تصویران ورنه ویستل او دغه به مې کول زه پې ډېر زیات پښیمان یم ما نه غټه غلطي شوې ده زه اوس دا ګرځېدی نه شم زه به بار څنګه وځم او آینده دپاره به داسې نه کېږي زما به توبه زما دنیا ته دا درخواست دی چې داسې مه کوئ بیا به هم دا حلي بال بشته او جي شته دی جي قام قبیله دې شته او جي شته ته په خپله ته څه کار روزګار کې زه کې ډرایور یم جي نو زه وایم چې ته په داسې ښکلې مدرسه کې هم سړی نه شوې نو بس تاله د الله پاک عفو وکړي نو ته په هغه مدرسه کې څه کوې زه دا شیخان چې دی نو دی پیریډو ته راولم چې کوم شیخ الحدیث دی هغه سره جی سر نو تا باندې د ګوره د شیخ صاحب د یو نظر کتو د پاره ګوره مونږ سونه منډه تړي عرفان صاحب چې شیخ صاحب وینو چې زه رب وینم منظم په دعا کوم زم په سوال قبليږي او ته سره ډیوټي کې نو تا هغه کوم دونه خراب شي یا پاک مولا سر جی بس هغه ټیم زه نه پوهېدم زه اوس دی سره لګېدلی یم سر استاد نه پاکي نه راځي چې دونه نکانو خلکو سره کېنې قربان بس اوس خو مې داسې نه دي کړي سر دا څونه واړو چې تا ټول تباہ او برباد کړل سر 15-16 دانې وې وه د 10-11 دانې وې سره او فحاش تصویران او یو دوه ویډیوګانې وې درې سره هغې کې څو ویډیوګانې کې
بس هغه وخت او ما به دې ویډیو کوله سر هغه ویډیو بیا تاسو کوله ځان سره بل کې خو دا خوروله بده نه بس پرته به سر او دا ماشومان ستا د کلی واړو جی سر د کلی واړو دا د څومره مودو بچې دا فیل کو لګیا به وي بس سر چې دا ما لسم څنګه ختم کو هغې نه پس سر تا باندې رب عزت جلال څونه فضل کړی دی ګوره چې د وخت شیخانو سره د کینی چې ډرایوینګ ورسره کښېنه کم از کم چې دوه خبرې کړو صرف خبرې اورې د هغې نه هم ته ډېر څیز زده کړې پوه شوې د هغې د ته سپوکړه کار چې کله ستا غوږونو له راځي او ته سړی کېږې نه نو بس د اټک سین ته ودانګه ته چې د شیخ صاحب سره کښېنې او ته د هغه مخ ته ګورې او ته د هغه نه متاثره نه شي مړه ته خو څه دریاب ته ودانګه چې د شیخ صاحب ته ودرېږې ستا لاس ولې ته د هغه لاس رانږدې کړې په دې سینې کې دی هسې ورته ګورې او ته سره بیا ډرایوینګ کې او ته بام ته نه رسې مړه ته دې خاورې شه یار ته د شیخ صاحب ته چې دی نو هغه سره ډرایور یې اوس هم چاته وي زر پلانکي شیخ سره یم هغه به داسې هم ځان سره کښېني وي د مخ ته هم کتلي وي د شیخ صاحب سره کار کوي شیخ الحدیث ډېر غټ سي هغه له خدای پاک ډېر یو ځکه چې هغه صرف د نبي علیه صلات وسلام خبرې کوي د دې داسې شخصیت سره ډیپټي کې خدای بیا هم ښه نه شو د سوځولې دی او که نه تا ته ډېر خفه کېږم ښه دا راته ووایې چې څوک دله رالل جی راغلی شیخ صاحب د کور نه ټول راغلي والد صاحب هم راغلی ورور مې هم راغلي تربوران خورکۍ ټول راغلي وي د ده قام قبیله شیخ صاحب څه ووي چې د نه خبر شو سر جي هغې خو دې نه خبر چې د داسې عمل دی هغې ډېر زیات کوشش کوو چې ډېر اخلاص کوي مونږ ته وی چې دا ما بیا هم به د پرده واچول هغې ته ما د بیټرۍ پټې کړي ده د دې نه مخکې غلا هم کړې وه د چا نه د شپې بیټرۍ پټولې هغې نیولې وو بیا یې ټکولې وو نو ما هغې ته داسې خبره وکړه خو هغې بیا مطمئن کېدل نه شپارس یې ډېرې زیاتې کولې چې دې پرېږدی خیر دی مونږ به له سروغه جوړ وکړو چې کله ورته ما د دې دا خبره وکړه هغې بالکل د ده نه لاس واخیسته او بیا یې ویل چې نه بس دا خو ښه ده چې زمونږ ماشومان د ده نه بچ شو دا راته ووایې چې دا چې کوم واړه دي دا به تا دوی به ستا دا خبره ولې منله مطلب دې ما باندې ملک پوه کا چې دا والدین لږ هوښیار شي پر خپلو بچو باندې خیال وساتي دا چل مونږ ته لږ وښیه والدینو ته چې دا بچي ستا غونده کې خاماره لږ محفوظ پاتې شي قربان ووایه راته دایرکس به دې څه ورکوه دی به میخو ته راتلل ما میخې ساتلې وي او بس پیسې به یې وړې سر پیسې به یې وړې یعنې په پیسو په لالچ کې جی نور به دې وله څه ورکول بس هېڅ هم نه سر او دا ماشومان ښه د کور ماشومانو ښه برابرو د سکول ماشومانو د مدرسې ماشومانو او جی څونه پیسې به دې ورکړې 100 روپۍ 1.5 روپۍ ته د دې پروګرام په توسط والدینو ته څه ویل غواړې چې یاره دا ماشومانو سره څه خیال وساتئ چې دا ستا غوندې کې کسان نه بیا په لارو کوڅو کې بچ شي زه خو دا ویل غواړم چې ما نه غلطي شوي د آینده دپاره به داسې نه کېږي او خپل بچي دې محفوظ کړي څنګه دا لږ ووایه که نه قربان شه بس د هر شي شوق دی ورته برابروي پیسې وغیره خو دې ورکوي آینده دپاره به انشاءالله داسې نه کېږي سر ستا خپل بچیان شته جی سر شته دی یاران دوستان دې شته او جی شته دی هغه هم دا ستا والد دي که نه سم دي سم دیږي قدرمنو د یو خبر وکړه زه به لږه مخکې کم والدینو ته دا یو گزارش کوم د دې پروګرام مقصد مې صرف همدغه یو چې زه دله رالم نو پای کې مې صرف دا یو غرض و چې دا واړه دي دا به د کور نه بهر خامخا ځي یا کار له اټې له بازار له سبق له قاري صاحب له دا به خامخا ځي والدینو ته دا یو گزارش کوم چې د خپل ماشومان ځان سره لکه د دوستانو په شان دوی سره خپل ماحول جوړ کړي او بچو له دا احساس ورکړي چې یو پلار په ټوله دنیا کې ستا د ټولو نه نږدې او تکړه ملګری دی مور د خپل لورکۍ له دا احساس ورکړي چې بچې زه ستا ډېره ښه ملګری یم چې دا احساس کله تاسو خپلو بچو له ورکړو نو بچې به بیا ټولې چې کوم هغه تر څه مسایل راځي به تاسو سره ډسکس کوي اوپنلی به درته وایي چې بابا نن ما سره دا شوي دي یا بیبي یا مورکۍ ما سره داسې شوي کوشش کوئ چې دغه فاصلې د خپل اولاد ترمنځ کمې کړئ دا ځان ته ډېر رانږدې کړئ ځکه چې په دې دنیا کې موږ ګورو رشتې هم ډېرې کمزورې شوې تاسو یقیني کې صرف د مور پلار نه علاوه نور رشتې هم په کمېدو دي ځکه چې هغې کې ډېرې کمزورۍ راغلې او داسې ډېر واقعات راغلي چې په نږدې رشتو هم سړی اعتماد نشي کولی نو د پروګرام په توسط باندې چې کوم والدین دا پروګرام ګوري ټول بال بچیداري واري او سړی د خپل بچی سره سالي یقیني خبره ده چې عرفان صاحب خبر وکړه چې دا هغه وویني د په وینو بم را اثر نشي چې زموږ د بچو سره سوګدا سلوک کوي نو دا سلوک ځکه کېږي هغه والدینو تم یو کمزوري ز دای پډاګه کوم چې خپل بچی خپل سینې ته راجوخ کې دی یو خبره کوي چې ما بوله د پیسو لالچ ورکو صحیح ده دی چې دا پیسې ورکې نو خامخا دا ماشوم دا پیسې نشي پټولې دی به په چپس لي دی به پیسالي دی به پیسالي چبیلخوري به کوي کناټې ته وځي نو مو پلار نظر پکار دی بچي تاله ما پیسې نه درکړي تا دا سو خړلداري چرته واغشي لک تاسو کوي که تاسو نه کوي بار دومره د پوسان دي قسم په خدای چې پته به مونږ لګي
پېښ شوې څوک یې خښوي څوک یې وژني څوک یې دریاب ته غورځوي څوک ورسره څوکي بیا خښ کړي څوک یې پانسي کړي دا لږ واقعیات کېږي رواني دا یو تسلسل دی اوس پکې دا قیسې هم روانې دي او دا خو چېرته اوس یو کیس راپورټ شو دی چې پولیس ته خپل انفرادان غریبانان لګیا کړي دي پته ولګي چې داسې یو سړی لګیا دی مسلسل دا کارونه کوي نو راله نو یقین خبره چې دی کې به زه د والدینو چې کوم دی نو زه هغې ته زیات دغه ورکوم چې دا ستاسو ذمهواري ده ستا د وجود را پیدا بچي دا دومره په اسانه اوس نشي راغټېدی دلته خو وروره ډېرې مسلې ناستې دي فیسبوک ورته شته واتساپ ورته شته انسټاګرام ورته شته یوټیوب ورته شته فلم شته کیبل شته ټیک ټاک سر خوړلی شته بلوخ څیزونه دي ورته یقین وکړه چې په کارټون کې ماشوم محفوظ نه دی خو د دې مقصد نه چې دا ټولې تنبې پې تاسو بند کړي د دې طریقې کار هم شته چې د هغې دپاره تاسو یو ټایم ټیبل کې دی خو بس خبرې ډېرې سره یو د خپل بچي خیال ساتئ ستاسو د وجود را پیدا په ده کې ستاسو ټول جهان پروت دی چې دغه بچي ښه خیږي یقینا چې ستاسو ژوند به هم ښي د دنیا ژوند به هم ښي په خپله بال بچېداره دی خو په یو کینسر کې په یو لعنت کې مبتلا سړی دی توبه کوي استغفار کوي الله د توبه استغفار قبول کړي خو د پروګرام په توسط گزارش کوم چې د خپلو بچو ډېر زیات خیال ساتئ دا زمونږ هر څه هر څه دي چې بچي نشته نو هېڅ هم نشته ها اخر کې درنه یو تپوس کومه سویل غواړي دا وخت چې د دې قسمه جرمونو سره تړلې سړی به ژوند سي دغه ضمیر بسی دغه بدن نه احساس سي په کور والے به ستیریږي په مور پلار به تیریږي په قام قبیله به ستیریږي بالکل سره یې باندې په ډېرې سختې تېرېږي زه خپل هم ډېر زیات خفه یم او ډېر زیات خپېمان یم آینده دپاره به انشاءالله داسې نه کېږي زه چې د دې ځای نه لاړ شم زه به په ښه توبه کوم بس انشاءالله بیا به داسې نه کېږي سر ډېره مهرباني ستا دا جمله زما خو پړه لګي او دا جملې عرفان صاحب د دې دا ټیم اکثر اوري د مجرمانو نه الله دې وکړي چې په دې خپله جمله کې عملي شي د مجرم د ګناه نه نفرت پکار دی د مجرم نه دلته هم درته یو موقع ده بهرحال په یو داسې ځای کې ودرېده چې په خپل نظر کې مم غورځېدلي نور به زه څه یم ډېره مننه جي یو ځل ستاسو د کوړي د تاڼې چې کوم مشران دي کشران عرفان صاحب جواد صاحب انور صاحب ستاسو او عدنان بھائی ستاسو هم ډېره مننه د شپې تهجد کوه او چې کله ته تهجد ته ودرېږې نو چې ستا دا جړه دا تاڼې کې دا خلک هم موري صحیح ده چې یو لیونې نن راپار دی الله نه د خپل ګناه معافي غواړي انشاءالله انشاءالله اصلګې په دې تاڼو کې لږ توشي ښه انشاءالله چې داسې مې یو ښه یادګار پاتې شي عرفان صاحب هم چاته یو ځلې وي چې داسې مې یو مجرم راوستی یقین وکړه چې په حوالات کې په تهجد ولاړو او سجده یې ډېره زیات اوږده وه او جړه یې نه ودرېده صحیح ده که نه انشاءالله ډېره مهرباني